د ډینګي د مخنیوي او د پشکال د بارانونو او د سیلابونو د تباکارو او نورو ناڅاپي افتونو نه د بچ کېدو په اړه کاټلنګ کې آګاهي مهم دوام موندی. د ایډیشنل ډیپټي کمشنر ریلیف ریسکیو 1122 سیول ډیفنس محکمه هیلث او محکمه پولیس په ګډه آګاهي واک کړی دی. اسسټنټ کمشنر کاټلنګ کامران خان د ټایپ ډي هسپتال کاټلنګ ایم ایس ډاکټر طاهر خان ډاکټر اسرار تنظیم تاجران صدر حاجی خان پراز خان او نور مشرانو د دغه عزم پخلی وکړو چې د پشکال د بارانونو او سیلابونو د نقصانونو نه د بچ کېدو دپاره به نه صرف په ټولنه کې پوهه خورولی شي بلکې د منتخبو بلدیاتي نمایندګانو په مرسته او ډاډ به عملي ګامونه پورته کولی شي. مونسون چونکې را روان دی میاشت نیمه کې یو بارانونو او دغه سلسله په هغې کې ډېر د احتیاط ضرورت دی. تاسو سره فل کوپریشن کوي ولاړ به داسې ډسټرکټ ایډمنسټریشن چې کوم دی تاسو ته فل سپورټ ایکسټینډ کوي. خو دې کې دا ډېر زیات ضروري ده چې موږ دا اوبزرو کړو چې موږ نالو سایډ ته نه ځو بغیر د ضرورته د کور نه هم ډېر زیات نه روځو او مطلب دا دی چې کوم ځای کې موږ ته داسې څه مسله ښکاري چېرته د اوبو نالۍ بندوي obstruction ښکاري چې موږ ریپورټ کړو. نو بینګ ډسټرکټ ایډمنسټریشن دا دغه دی دا ډیوټي ده چې کوم ځای کې څه مسله وي نو زموږ په هغې کې ځان رسول او هغه مسله حل کول دا زموږ فرض دي. بل تحصیل کاټلنګ عوام ته دا خواست کوي چې تاسو یو چې کوم نالۍ دي د دې باقاعده صفایي وشي ویو کې موږ یې په خپلو وکړو که موږ نه پاتې چې بیا موږ انتظامیې ته وایي تحصیل انتظامیې ته بیا دا کوم خوړونه چې دي چې د دغې خوړونو ته موږ بیا کله دا راځي چې دا خپل بچي موږ نه پرېږدو خو چې د دغې سره ډېر زیان کېږي د ماشومانو. بیا ډپارټمنټ ډپټي ډي چې زه راغلی وو دلته کې او زموږ به کوشش دا وي چې څه د دې زموږ د ډپارټمنټ حوالې سره لاین ډپارټمنټ چې څه دي نو زه د خپلې حوالې سره دا شورټي ورکوم او کوشش به وي چې کم سروسز زموږ په هیلث ډپارټمنټ طرف نه دي نو چې څه هغې ایمرجنسي کې پکار وي انشاءالله موږ به الرټ اوسو. لیبرهونډ کونسل چې څونه دي نو بعضې علاقو کې ویلیج کونسل دي نو ویلیج کونسل په خپله دا چیرمنان یا ممبران دا خو په خپله صفایانه په خپل عوامو کوي خو لیبرهونډ کونسل چې کوم دي نو دا له ټیمې سره دي. نو زه ټیمو صاحب ته یو خواست کوم چې زر ته زره په دې باندې عمل ته رامدو کړي. انسان دا ذمواري ده چې د صفایي خیال ساتي د خپل د کور د مخې او دغسې د روډ کې یا څه شي غورځوي نو چې هغه د کم از کم چې چوتې یې نه چې غورځوي خو نه په هغې ځای باندې که نه هسې خو پکار دی چې هغه شي دې چېرته دا ځای کې غوزار کړي چې هغه د غورځولو ځای کمیونټي شته په دې کې هغې ته سره بیا موږ رابطه کوو چې په دې معامله کې موږ د لوکل کمیونټي له خپلې اندیم پکار دي چې لکه دغه ځای کې ګرځي مطلب لکه د باران د راتلو یا دې څه خطرې نو چې هغې متعلقه کوم مینهولې دي چې هغه زموږ د راتلو نه مخکې دي موږ ته کوي بیا به زموږ فردر چې کوم کار دی پکې هغه پکې بیا موږ برابرو. بل چې کوم ځای کې داسې ایمرجنسي چې زموږ 1122 دی ډایرکټ میلاوي او زموږ سټاف هغې ته دغه کوي رسایي کوي. جی کاسه نظام به د ځایي خلکو سره په ګډه صحیح کولی شي او د ډینګي او د ټایفاید سببونه به ختمولی شي. چې د ماشو د حفاظت دپاره چې څومره موږ نه اقدامات کیدی شي د کمیونټي په لیول باندې چونکې دا اویرنس دی نو کمیونټي د زموږ دا پیغام دی چې تاسو د اوبو درېدو او د دې څیزونو په خپله هم او هغې کې به تاسو سره ډپارټمنټس هم هغې کې به خپل رول پلی کوي چې اوبه ونه درېږي چېرته انشاءالله. بل مزید مونږ له پکار دي چې د صفایي ډېر خیال وساتو لاس مینځلو سره هغه په صابون باندې به موږ ډېرو بیمارو نه بچو خاص کر دا اوس چې کومه مونسون را روان دی نو دې کې میادي ته به ډېره خلکو ته لګي نو د هغې نه موږ ځان صرف د صابون په لاسو باندې وینځلو سره هغې نه موږ ځان بچ کولی شو. نو دا یو اویرنس والا پیغام و زموږ د طرف نه. محمد ایوب ایوب پښتونخوا ریډیو مردان.